په دین باندې د کلک پاتې کېدو دعا. ګوره دینداری کول نه دي ګران ښه، دینداری کول نه دي ګران، خو په دینداری باندې استقامت ګران دی. تاسو هم لیدلي، امام لیدلي، دا جذباتي دینداری ډېر خلک کوي چې یو هفتې له سم ګرم شي، یو میاشت له، خو ټول عمر په دې دیندارۍ پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. او دا نشي کېدی الا دا چې الله چاله توفیق ورکړي. ځکه حدیث کې راځي چې الله کم عمل ډېر خوښ چې همیشه یې وان قل، اگر که لږ لږ همیشه دا هغه ډېر عمل نه ډېر غوره دی چې هغه کله ناکله هره شپه 4 رکعات تهجد کول غوره دی د هغې نه چې په میاشت کې ته یو شپه 6 رکعاته کې هغې نه د هره شپه 4 رکعاته څه دي غوره دي. روزانه 2 روپۍ 5 روپۍ صدقه ورکول غوره دي د هغه صدقې نه چې ته کال کې د ډډه لګوي د روجې په میاشت کې چې ته 50 روپۍ راوباسي. دا یو نیم صرف فطراني ته پروت دي، او په هغه فطرانه کې به هم دومره تپوسونه شروع کړي که نه چې شی چې ته زیات نه شي زما د طرف نه. نو که دا 2.5 کیلو که نه بالفرض د 2.5 نه لږ راکته شي او که لږ بره شي، ته به وایې چې ده چې د ټرک د بادامو راوستی دی په غریبانو یې تقسیموي. که بالفرض 2.5-3 کیلو دي جوړېږي، ته 10 کیلو ورکه، ته 5 کیلو ورکه، ته 6 کیلو ورکه. نه ته پوسونه دې لپاره که څه ګنجایش پکې وشي دا قصه دغه نه راکمه شي، دا د پوره کال کې ده ګورئ. او دا پم واجب د شریعت لازم کړی دی که نه، که ده ته پته داسې مسله معلومه وي چې دا مستحب دي، که څوک یې کوي ودې کوي، که څوک یې نه کوي نو نه ګناهګارېږي، نو بیا به دې حال لیدلی که نه غلطه مې ووي، هلته واجبه ده. ځکه نو دغه زموږ حال دی. د دې نه ښه دا ده چې سړی جذباتي او عمل کوي په کال کې او په میاشتو کې دی په روزانه کوه، خیر دې لګي کوه. نو په دین مضبوط پاتې کېدل، او دا ډېره غټه د سوچ خبره هم ده. لکه زه ستاسو نه تپوس وکړم او تاسو ما نه وکړئ، د مرګه پورې به موږ داسې یو لکه څنګه چې اوس یو. نه به یو، دا خو دې جواب نه دی چې نه به یو. جواب یې هېڅ پته نه لګي. ما خو د مرګه پورې وي سحر به ستا دینداري داسې لکه اوس چې ده، هېڅ پته نشته. هغه حدیث خو تاسو څو پیرې اورېدلی، فتنې به راشي، رسول سلم وایي سړی به د شپې مسلمان وده شي، سهار به کافر وي، او سهار به مسلمان وي او د شپې به کافر وي. نو په دین مضبوط پاتې کېدل ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. بیا خصوصا زموږ دا دور چې دی د فتنو د انټرنیټ فحاشي پکې ډېره شوې ده، فحاشي کتل پکې آسان شوي دي. په دې هر څه کې ځان کنټرول ساتل الله آسانېږي چې الله توفیق ورکړي. او الله توفیق هغه چاله ورکوي چې د هغه سره رابطه مضبوطه ساتي. کله به یو ځوان ویني، ځوان د 20 کالو، د 20 د 50 حیران بشي ورته د هغه دینداري او تقوا چې ویني. او یو سپین ږیری به ویني هغه چې په کومو ګډو وډو اخته وي. دا پرونی قصه ده، ډېره د عبرت پرونی قصه ده، ډېره د عبرت. او زه غواړم چې تاسو واورئ او په خپله ترې فایده والئ او نورو ته هم بیان کړئ. او که څوک زما دا بیان بیا مخکې نشر کولی شي، نشر دي پرونی قصه ده. زه د مازدیګر منځه نه بعد داسې روان وم چې ته څه کار مو دې کې ما سره یو ځوان هلک میلاو شو، داسې د 12-13 کالو به او د افریقې د دې ملکونو، ښه مزېدار سپینې کپړې اچولې. ما سره لاس مې لګو. تاسو به دلته لیدلی مې کوم ملګري چې شاته ناست اکثر د درس چې ختمېږي اخري 10 منټې 15 منټې راشي دغه ستنې سره مونځ کوي.
کېدای شي شاته چې کوم ملګري راشي دوی لیدلی د هغه ما سره دعا سلام وکړو څنګه یې ښه بیا ما ته وایي چې مبارکي راکړه چې هنیئا لک چې دا درسونه کې د قرآن او حدیث دی تا ته مبارک شي او وایي زه درځمه زه کښېنم وایي زه په اصل کې چې دی د علماو خوا له ځم درسونو له کوم چې عرب علما دي نو ماسخوتن منځله بعد هم زه د یو عالم خوا له ځم درس نو چې دا هغه ځینې زه کله را فارغه شم نو چې بیا په دې جومات را تېرېږم نو وګورم که درس شي نو بیا درشم کښېنم او زه بې پوهېږم نه نو ما خو واضح ته زموږ په خبرو نه پوهېږي نو بیا ولې کښېني هسې مې دې تپوس وکړو ګپ شپ مې ورسره لګو ډېره ناشنا خبره وکړه په ما یې دا غونه یې زیږ کړو او تاسو خو دینداره خلک یې ستاسو مسله به نه خو ما ته ځان ډېر کمزوری ښکاره شو هغه ما ته وویل زه په دې کښېنم چې اراکه تدندن حول قول الله وقول رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو په نور څه نه پوهېږم خو دومره پوهېږم چې ته د الله او د الله د خبرو په دې خوا او شا کې تاویږي را تاویږي نو زه په کې هم کښېنځم چې دا برکت ما ته هم حاصل شي چې 17 کاله عمر به 17 کې تاسو به یې وینئ نن رانغی کېدای شي درس به هلته اوږد شوي خو هلته چې درس ختم کړي دلته راځي ایستنې نه شاته مونځ کوي چې راشي لیدلی دی که نه او چې اوس راشي که چېرته راغی بیا ښه ویلی او دې نه عبرت والی نو اوس دا ځوانه لږ ته 14-15 کالو ده به شهوت نه د ده به پیسو ته ضرورت نه د ده به دغه لوبو ته دا چې دې عمر کې د هلکان کوي دغې ته به زړه نه کېږي هر څه کنټرول کړي دي خو دا خبره چې ما ته وکړه وایي زه په نور څه نه پوهېږم په پښتو ژبه باندې وایي زه څه پوهېږم خو دومره پوهېږم چې ته د الله او د الله د رسول د خبرې خوا او شا کې چورلې را چورلې وایي زه به کوم کښېنځم چې دغه برکت کې ما ته هم برخه میلاو شي هسې ما خبره دې پوره کړه چې الله کله توفیق ورکړي که نه نو ځوان هلک به وینې هغه به داسې دینداری حالانکه شهوت به یې وي زور به یې وي ښایست به یې وي هر څه او یو بوډا به ویني چې ښایست یې ختم وي زور یې ختم وي شهوت یې ختم وي ځواني یې ختم وي خو هغه چې کوم په ګډو وډو وختۍ که نه سړی ورته حیران شي دا هغه فرق دی چې کله الله چاله توفیق ورکړي او چاله ورنه کړي او دا چې توفیق چاله ورکړي نو هسې نه ورکوي دې سړي کې کمالي اوس دغه وړوکي هلک د 14-15 کالو ګرځي را ګرځي علماو پسې ما کم عالم نومونه راته واغوستو الته ځم سحر کې درسونو له ځم مازدیګر درس ته ځم ماښام دلته یو شیخ سره قرائت ماسخوتن وایي زه درس ته ورځم یو جومات ته درس ختم شي بیا ستاسو خواله راشم دا توفیق دی او هغه سپین ږیری چې الله ورله توفیق نه دی ورکړی که نه الله ورسره ظلم نه دی کړی د ده په زړه کې څه خباثتونه پراته دي کنی دې سوشل میډیا باندې تاسو نه وینئ دا بس سپین ږیري ځان یې چې شرمولی دا هم سپین ږیری دی که نه او دا بعض ځوانان ویل ورته هم سړي له حیا ورځي خو زه څه ورته ووایم هغه چې وي نو د هغوی چې کوم حال او کومه فحاشي او کومې کنځلې او بدې نو دلته سړي ته بیا محسوس شي استقامت په دین باندې الله دې موږ